پخوا زمانه کې یو کلی کې یو چیلې اوسېده. دا چیلې ډېره کامچوره او سسته وه. هیڅ کار به نه کو او هر وخت به پرته وه. مورې موږ له خوراک راکړه. د څه خوراک؟ ظالمانو دا ستاسو خېټې دي که څه دي؟ پرون چې مې خوراک راوړو څه مو که؟ هغه خو پرون ختم شوی دی. موږ له نور خوراک راوړه. موږ اوږې شوي یو. یاره یو خو ستاسو د دې خوراکونو نه تنګ شوم. چیلې په نزړه باندې د خوراک په تکل کې روانه شوه. چیلې د خوراک په تکل کې د ځنګل طرف ته په مزه روانه وه او سوچ یې کو چې پرون خو ماته په تیاره خوراک میلو شو، نن به څه کومه. چیلې دا سوچونه کول چې اچانک یې د سیوانو په اونه نظر پرېوته. ډېره خوشحاله شوه. سوچ یې وکړو چې زه کار وشو. خو چې کله چیلې د سیوانو د اونې طرف ته روانه شوه نو په دې کې مهله ویې ورغی. ویې چې چیلې ولیده نو ویې دروله او تپوس یې ترې وکړ. څه کې چیلې؟ دا مېوې هسې نه میلاویږي، د دې په قیمت ادا کې. وایه د خدای خاطر وکړه، زه ډېر وږی شوی یم، بچي مې موږي دي، ما له لږ سیوان راکړه. مېوې به درکوم، خو په یو شرط، روزانه به دې بوټو ته اوبه اچئ او د دې صفایي به کوې. چیلې ډېره کامچوره وه. د وی دا خبره ونه منله او د هغې ځای نه روانه شوه. د لږ مزل نه پس یو ساعت پس چیلې د ځنګل سرخوا کې یو کور ته ورسېده. د کور مخې ته یو دوه چیلې ولاړې وې او خشته خشته میوې یې خورې. چیلې سوچ وکړ چې زه د خیره دلته به میوې میلو شي. سلام علیکم، زما ملګرو څنګه یې؟ موږ ښه یو، ته څنګه یې؟ یاره ما وې لږه میوه خو راکړه، زه موږی شوی یم او بچي مې اوږې دي. خفه کېږه مه، موږ ته هم دا میوې هسې نه میراویږي. موږ مالک له پی ورکوو نو په بدل کې هغه موږ له میوې راکوي. چیلو چې دا خبرې کولې په دې کې د کور مالک راووته. هغه چې دا چیلې ولیده نو تپوس یې ترې وکړ. چیلې ته د کوم ځای نه راغلې او څه له راغلې؟ یاره جي اوږې شوی ما، بچي مې موږي دي، ما وې چې لږ خوراک به راله راکې. خوراک به درکوم، خو په یو شرط، روزانه به ما له پی راکې نو روزانه به درله خوراک درکوم. خو چیلې ډېره کامچوره وه. هغې د ده شرط هم ونه منه او روانه شوه. او دغسې چیلې د خوراک په تکل کې ستړې ستومانه ګرځېده. اچانک د چیلې نظر په یو خشته پټي باندې پرېوته چې په هغې کې ډېره خشته، شنه او تازه ګیا شوې وه. چیلې زر ورمنډه کړې، په خپله یې هم ځان موړ کړ او بچوله یې هم ښه ډېره ګیا کټ کړه. چیلې ډېره ستړې شوې وه. سوچ یې وکړ چې لږ ارام به وکړم او د یو اونې لاندې پرېوته. یو ساعت پس زمیندار راوی. هغه چې کله ګیا ولیده نو ډېر زیات غوسه شو. زمیندار چې چیلې ولیده نو پوه شو چې دا ټول کار د چیلې دی. یو غټ پړی یې واغوسته او چیلې یې هم د هغې اونې سره وتړله. ای ماما، ما پرېږده، ما مه تړه، زما بچي زما انتظار کوي، هغوی اوږې شوي دي. چیلې زمیندار ته ډېر منتونه وکړل، خو زمیندار ډېر غوسه و. چیلې یې اونې پسې وتړله او کور ته ترې لاړه. اوس چیلې دغسې تړلې وه او په دې باندې 2 ورځې تېرې شوې. بل طرف ته د چیلې بچي مور پسې ډېر خفه او پریشانه و. زه خو ډېر خفه یم چې مورم چېرته تللې ده. زه خپله ډېر خفه یم، ته راځه چې لاړ شو وبه یې ګورو. چیلې دغسې خفه ناسته وه چې په دې کې یو منګکورې راغی. منګکوریا راشه، ما آزاد که، زما بچي زما انتظار کوي، هغوی به مړه شي. چیلې منګکورې ته په ژړا شوه او خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه. منګکورې په چیلې هم خفه شو. هغه پلی یې وشلو او چیلې یې ازاده کړه. چیلې ډېره خوشحاله شوه او په منډو منډو د کور طرف ته روانه شوه. خو کله چې چیلې کور ته راغله نو د چیلې بچي نه و. چیلې ډېره ویرېده. ډېر کوشش یې وکړ خو بچي یې پیدا نه شو. چیلې په منډه منډه وی له لاړه. وی ته خپله ټوله قصه بیان کړه. وی ورته ووې
چې ستا بچی پرون راغلی و ستا تپوس یې کوو خو بیا تې زه نه یم خبر. بیا چیلې په منډه منډه هغه بل سړي ته لاړه، هغه ته یې ټوله قصه بیان کړه. هغه ورته وی چې ما ستا بچی پرون لیدلی و خو بیا مې نه دی لیدلی، کیدی شي چېرته زمري خوړلی وي. چیلې چې دا خبره واورېده نو ډېره وارخطا شوه او د زمیندار طرف ته په منډه منډه روانه شوه. چیلې چې زمیندار له راغله او خپله قصه یې زمیندار ته بیان کړه نو زمیندار هم خفه شو، خو ورته یې ووی چې ما ستا بچي نه دی لیدلی. اوس چیلې پوه شوه چې زما بچي مړه شوي دي. زمیندار ته یې ووی چې ما په دې اونې پسې وتړه او ما پرېږده چې مړه شم، ځکه چې دا زما سزا ده. زما د وجې نه زما بچي مړه شو. دوی دا خبرې کولې چې په دې کې اچانک د چیلې دوانه بچي راغلل. چیلې چې بچي ولیدل نو ډېره خوشحاله شوه، ځان ته یې دوانه بچي را جوړ کړل او د خوشحالۍ نه په ژړا شوه. چیلې زمیندار ته ووی چې نن نفس په زه تا سره په ټوکې کار کوم او په خپل محنت په بچو له رزق کټم. نو زما خوږو بچو، په دې قصه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې د ذمهدارۍ او د محنت کولو سره کامیابی ملاویږي او سستۍ سره صرف پریشانۍ راځي. نو محنت کوئ، تاسو ته به ستاسو د محنت میوه ضرور ملاویږي.